قرآن والطالب هغه ولا یو نه زه به دنیا د دنیا څنګه د باچا دا پنځم لور دا په شرطو ده وستره باچا ول کما ته چا یو داسې نوی ناوله در اشکاره چې د سړي عقل ورته حیرانېدی نو زما لور داغه و طالب ته سودا ورولې بس کتابونه پاتې شو چورتون نه شو راګورد لراشي بل ورځ را روان دی طالب ملا په مخ ورول ابراهیم راغل و طالب چیرې دی دو صاحب ما یو شپږ درجې سبق ویلی دی دا یوه درجه مو پاته ده هغه پسې روان اوس دی نه ورته ځل د باچا لور د په هغه پروګرام دی ملا ول راځه دا یوه درجه سبق راځه درته بس ملا طالب ته لاس ونیو کشه کوي جي داسې دشته په مخ ورکړي یو غره له ورسېده غره چې ورسېده ملا چې ورور ته مې ولسو لاس ورداسې کوي یو فرش و غره ته پرته ده ورور هلته کېته طالب ګوزو واسه کښنی سړی دی ورته کوسه څه بچ بس د ټنډیل په ټنډیل ملا نه نوتی طالب په کې روان شپ پر مخ لاړ په غره کې د نن د ملا کور دی د ملا یو ښایسته لور دی بس هغه چې دی و طالب ته طالب هم ښایسته دی بس نجلۍ واله کرنټ سره واخ بس ملا المارۍ خلاصه کله کتابونه راوښو طالب ته دغه دی وایي چې را دې کې مولوي صاحب دا ما دې لاکس وصل ایت ته کتابونه دا نو د جادو کتابونه وې دغه بوجه دا کتاب ابا نو طالب هم پر ناس وروره هلا دالته وروره درویش شپې تاریخ بل ورځ ملا د باندې وتلی دی هغه غار خوله بنده کړي دا فرش ورته پرته ده دی تلل انجلۍ ورالو طالب هغه ولا او زما پلار چې دلته سړی راولي یو څو ورځې دغه سبق ورته وایي بس بیا یې وژني هغه ما څه ګناه کړي هغه ولته دلته راسي بولي کوچې له چې ورسې که کرۍ زړی ورسکوش په واقع د خدای انسانان طالب ګوزو واخ جلۍ ورته یې غم مه کوه هېڅ څنګه زما نن دا د ساپسا پاته دی یې وژني دا ملا صاحب چې ولاړې د باندې جلۍ و طالب ته یې راځه هغه یې څه شي ته راځه طالب یې راریف د نجلۍ هم جادو زده دی د ملا لور د ورور دم چې وکړي پرې وله ډبره د غایل خولې ده و طالب ته یې ځغله ځان رسوه اوه شپې پټ سه اتم ورځ چې ښکاره شوې بس مولوي صاحب له علمه خلاص کني که دا اوه ورځې د دې خوا ته ښکاره شوې بس ولاړې ختم نو طالب ګوز واخذ منډې هله کور ته واوښت کور ته چې واوښتې یو سپین سرګې ناسته دا سرخی ورسې یا درک شو سړی راایله خیر دی کاکو څه کوې سړی منډې په کوټه ننوت انا چې ښکاره شول سړی په ګو کې ناست لالا دا هلته څه کوې په ما دښمنان پسې دي نو زه څه فکر وکړم هغه یې ما به بچاوی به طالب ناست انا به خو دې واګۍ ما ته کای وراوړه ډوډۍ وخوړه پیاله چای په ښځه ده طالب اوس نه راوځه ولې نه انا ما به اوه شپې پټوي هغې مړې اوه شپې موږ دا چې ولې نه به ابس فرق یې انا چای وراوړي ډوډۍ طالب په ګو کې ناست اتمه ورځ د انا ورته طالبه که راوځه که نه زه ځم هلته نن د اسانو میله ده وروره زه میلې طالب یې دا تره خبر دغه ولو طالب خو هم جادو زده کړی دی پر ځان یې جادو وکړي ورور یې سپین له یا چې له ځانه جوړ کړی دی و انا ته یې دا کیزه کې راواچو کش مو که میلې لمبوزه په اول نمبر کې مو ولیکه انشاءالله آس نشي راځتلی دا که چا درته د آس خرڅوي ورته و تر څلوېښت شپې به مو کم نه ورکوي او که چیرې زه خرڅ وم نه وروره دغه کیزه چې ورنه کیزه به کور ته راوړي کیزه که د ورکه ګای د خراب بس انا ماس راوسې میلې له ورور به نمبرونه سره ولوېده وروره انا آس په اول نمبر کې دی ای د چا دی انا راوستل څوک یې زغلی بابا دی زغلی ولا خبر شد و آسان راخلا الله یاره چې کتل د انا آس اول نمبر را باچا سو وخته سو ستا ورته غوندا پنځمه میله ما ګټله انا دا چا راوستل دا لکه نو خوا انا دا آس له کم و ول دا زموږ د یاس پلنګه سو زما مېړه کښنی بیان را لوی کړي بیا نو ما ساتي نن مې خیال ساتي دا میلې له بوسه د خرمړې زخیلم کړي خاطر دې څه بس جک چې درب وروره باچا خلکو راواسو د آسین واخلي بس په څو یې ورکوي هله په څلوېښت شپې آس واخلي انا یې ځکه دا کیزه نه در کوم دا زما د میړه د لاس بیا زه هغه پرې اتوم نو آس ولاړې هغه بابا دا څه کیزه ده دا وغېسته کوم ښایسته وروره سونې کیزه باچا ور واچوه آس مزدوران بوتې کور ته انا چې کور ته راتله طالب بیا ناست د جادو آس راوړی ول انا هغه ولاول تا زه نه پټولم څلوېښت شپې مې در وګټې پاته خدای په خوله یاتی شي هغه ول ستا ته انا دلته ډېره خوشحاله ول بس زویه ستا په مخه شه زه نو سار یوه میله د هغه له لازم د چی شي میله ده ول داسې ښایسته وشان ښکاره کوي طالب ول ذات یې غم مه کړه خدای بیا سهار شو وروره طالب
د ځانه د جادو اوښ جوړ کړ نو دی ښایسته اوښ دی سترګې مو کړلې بل مېلې یې بیولی دی چې دا نور اوښانو سره یې ودرو دی یم غټ دی یم پر ښایسته دی یم اصل دی یم دی پلان بیا وروره مشخوار ورو جټچې دی جټ په 40 روپۍ اوښ خرڅ بس انا ورته چې دا مار نه در کوم دا زما د مېړه د لاسه دی بابا مار یې مغه کوم به ورواچو پر اوښ یې مار وکښې دورې بوت انا چې کور ته راتله طالب بیا راغلی دوی نو په اوښو پسې ګرځي اوښ ول بس زه ستا په مخه شه بس زه نو یوه مېله لې استزاغ یې لده انا دا کله ښځه د مې زوی ته نه شی دغه مېله یې ساته درېمر د چی شي مېله ده هغه یې دا ښایسته ښایسته پسونه ښکاره کوي ورور طالب له ځانه په جادو وری جوړ کړی دی او کونده یې په غاړه دی په انا پسې دی او ښایسته شی مولانا هغه ولاړ که زه خر شم دا کونده یې چې ورنه کړي کیسه په کونده انا چې وری پر دې بل مخ را وګرځاو مولي صاحب چې دی ورته وکته طالب یې په جانسدار امي ځان په جادو وری کړی به مولي صاحب هم پسې ورغی انا هغه ولاړ دا وری خرڅې هغه په څو دی جک کې په 40 روپۍ ابد ملا مو جې په لاس ته پیسې ورکړي ملا چې وری کاش هغه مولي صاحب دا کونده نه کونده زه نه درکو هغه اوس ولاړې مارې مغایم کونده ولا به تا وایي ما امراله دا نه او د مولي صاحب سره دعوت څه شي دی بابا ورې مې واخ اوس سپیلو کونده زه نه درکو به کونده ورغان جڅ ملا خدا پوښتنه کوي څه په کونده کې هغه درېمان فیصله وکړه 15 روپۍ بنو درکې کونده مې ځم د کونجي سره ورای ملا دا چې ورته سوخته دي چې بوز ما د غار خپل روز وستامه دا ورته ماته ستامه نه جنې چې په دا پوسو چې طالب راوستي د وری په شکل دی وسه خرابوي بس دوی درې چړې وي زور سا واغې واغه ورته لا څنګه زه دلته په الماری کې چاړه پرته بابا مان دې دلته پرته هیڅ واخته لا دې کوي ورته څه کابل په کولنګي خوښ نه کولنګي ته کابل شراته د ملا چې شاسو جلې درامل چې پر طالب زنه کې ورور په طالب سره جادو وکړ دوه شنه کړتري شو واره لا مولي صاحب دې وکړ چې شاو شاسو جلې وسوله مولي صاحب لزان شنګي جوړ یا رواخته په ما طالب انجلې ته ول مرغه تیز دی ویم کسان د کولا ته دی وکړه دا ته بیا په کوشي راځول د باچا لور د داسې په شرطو ده ما د انجلې دل کو دا کې ونی وایي ته د باچا د مال په خوا درکړه ته د باچا د مال په خوا را لورور مولي صاحب یې سره نږدې شو مرغه دې په پسې طالب چې درپ شو د انجلې په دې ځای کې ونشت کوتره د سونې هر جوړ شو د نجلۍ په غاړه بله کوتره په ګوګ نه وته مولي صاحب مرغه چې راغلی کښېنستی روز دلې د لوکړ دغته په شا ووت به د جادو کار دی وروره بس د باچا په محل مولي صاحب ټانګه راننیستل سونې لوړ د دی لوړ کې ناست هلته خلک ورغلې مولي صاحب باچا صاحب هغه یو ملا راغلی ټانګه د سونې لوړ د په دربار راننوته تی شو باچا چې راووتې ملا په سونه کې ده مولي صاحب خیر هاي لکه مخه دی باچا سلامت ما واورېدول د لور په غاړه یو هار دی د سونې زما د لور واده هغه دا فرمایش وکړي دا هار دی 3 ورځې دپاره درکړي ما په بدله کې تا دپاره یوه ټانګه سونه باچا دونې خوشحاله شو بابا دونې سونه نجلۍ د مینځ ورواس ورته هغه د هار د درکړي د باچا د لور واده دی درته در راوړي طالب نو کراجي په جګی شو ورمنه کې از ما دشمن دی په غاړه انجلۍ بیا ورته ورته شغه نو دونې سونه لري خو دای دی ور جوړ کړي ما خپل ورته هغه بیا له ماسو وزران نه شي مفراخم دغه د هار ور بیا من زورا شي بیا نو کراجي درم واره چې باچا ډیر په غضب خپل راغی هار ورکه د دلل لوري هغه ما دونې سونه راوړ د هار دی څه طالب یې تسمه کوته خدای دې د جواري دانه کې و مغرزول لغاړي مخلاص کړي تسک نو خدای دې د جواري دانه بس انجلۍ ما خلاص کول خدای دې د جواري دانه کې تسک هغه د جواري دانه مولي صاحب ورته چیرته شو رمله یې که جواره وکړ لګوګه کې دړه راوغورځېد د مولي صاحب سره غوټ چې کاک نو چیرته طالب الباچا صاحب هغه ولا ولدی نو کې نه ولادت بده مصر وسه نو ولا ول تاسو اعلان کړی چې معلوم بیا دا زونه ودا کړ دلته د ملا لور په ځړاله ولی خانه د خراب سما بچا اده وزته به مې نه دا باندې طالب زره